خو بل خوا علیا حمزه وایي چې نه به زه د احتجاج لا بل هلته کې دا سټریټ موومنټ چې کوم وچلېده نو د نننۍ ناکام شو ته څنګه ګورئ چې 100 کسان یې راجمع نه کړي؟ علي خان وروره یو خو خبر ده چې سیاست کې بده مارغه زمونږ تقریبا چې د 10-12 کاله یا مخکې چې وګورو د اسلام ټچ دا ډېر زیات زمونږ د سیاسي لیډران استعمالي هغه سره پر هغه دی زمونږ چې کوم لاندې عام ولس دی د هغوی د همدردو حاصلو دپاره دوی بېګا ویلو چې یاره موږ به دلته کې راشو صورت یاسین راوړو دلته به ختم کوو موږ په میډیا وکتل چې هلته اوس ما وکتل په دې ساعت چې هلته یو بنده د دوی نه و نن لکه هغې هم ناکامه شو داسې که موږ خپل وزیر اعلی ته وګورو نو زموږ وزیر اعلی دلته هر څه پرېښي دي اوس وي ځم کراچۍ ته ا دې نه مخکې لاړ په لاهور ته لاړو نو په لاهور کې څه وکړل په لاهور کې هلته الټه دوی بېعزته شو زموږ پښتانه زموږ کمیس او پرتوګ اصل کې دا بدنامي زموږ ده د ټول عوامو پښتنو ده اوس دا وایي چې یاره کراچۍ ته کراچۍ کې دوی له پکار دی چې د خپله صوبه راټینګه کړي نو هلته کې دغه تقریبا چې اډیا لجیج کو تاسو وګورئ چې دوی دا ډرامې کوم شروع کړي دي نو ټول 10 کسه ناست نه وي عام پبلک سره نه روزي دغسې کو په لاهور کې د وزیر اعلی دوره وګورو نو هلته دلته خو عام پبلک راونه وته صرف دې نه چې کوم کسان تلو او سرکاري ګاډي بوتلي مخه ګاډي به ګرځېدل یو وتلس ګاډي نور پبلک د پنجاب پبلک دوی سره هېڅ قسمه نو لروتلو نه څه خبره وکړو نه څه دا بالکل ناکامه او ان شاء الله چې دا اوس موږ مقتل په میډیا باندې چې کوم دی د ډیاله جیل مخ ته ویلو چې را قرآن شریف راوړې او سورۃ یاسین راوړې او راشه ته به ختم کو نو هغه موږ اوس قتل چې بالکل یو قسم نشته بالکل ناکامه نو په کار دار چې اوس ولس حکم شعور چې دوی غواړي چې کوم چې وزیر اعلی بیا وې چې را تاسو یو شو چې ته مثلا ته به د صوبې لا لاهور نه ځي نو سبا یو سي نو قومونه خو په سالکونو نه جوړیږي او نه په بلډینګانو خو شعور پکار دی نو شعور څخه عوامو کې ان شاء الله چې راغلي دي او بیا دلته وی دا سړک په جوړو یو دا سړک په جوړو خو تا یو خبر وکړه چې پرتګ مو وته آیا داسې الفاظ چې استعمالي نو داسې خلکو بیا بیزتی نه راپکا اصل کې دا کم چې نن سبا په موږ باندې مسلط شوي دي نو دا حادثاتي طور لیډران دي دا خو لیډران نه دي ته دې کې وګوره مینا خان دا کوم ځای لیډر دی د کوم ځای سیاست کړی دی چې ته په لاهور کې تا نه صحافي تپوس وکړي او دغه تپوس هغه انټرنیشنل میډیا باندې مشرېدو دا خبرې د کولې دي په دې خو زموږ پښتانه بدنامېږي بیا شفیع جان چې محسن نه او بیا شفیع جان ته وګوره شفیع جان چې دا خدای خبر چې دا زمونږ د پښتنو بدقسمتي ده زه خو دا وایم چې په موږ باندې داسې کسان مسلط شوي دي چې هغوی د دې نه دي خبر چې آیا لیډرین هسپتال چا جوړ کړی دی لیډرین هسپتال په 1926 کې تقریبا دقیق جوړ شوی دی هغه ته دومره پته نشته او هغه زموږ د نن سبا زموږ صوبه چلی دغه خلک نو دا اصل کې علي خان وروره خدای پاک دې زموږ پښتنو له شعور او عقل بالکل ورکي چې دا خلک وپېژني ځکه چې زموږ تباه شو پر 14 کالو کې زموږ پښتانه تباه شو زموږ صوبه وګورئ چې دا خلک په وړاندې ځي زموږ صوبه تقریبا 100 کاله وروسته لاړه نو بس خو موږ خو به دا دعا کوو چې الله پاک زموږ پښتنو له شعور ورکړي